मोदी के सरकार को एक मौका और दो, गिरती हुई दीवार को कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, چروتانه په کشمیر کې امونږه خويندو امونږه مایندو زمونږه وړونو عزت لوټ کیږي هغه سره کېل کیږي دا خبره موږ نشو برداشت کولای موږ په موقع د پاکستان سیاسي قیادت نه خصوصا د وزیر اعظم پاکستان نه دا شکوه ضرور کوو چې لاړو او د ټرمپ سره یې کټ جوړ کړی دا فیصله موږ ته نه منظوره کومه فیصله چې عمران خان کوي پارلیمنت ته په اعتماد کې واخلي او که د پارلیمنت د اعتماد اصلونه په خیر یې کومه فیصله وکړه دا فیصله و د پاکستان د قوم فیصله نه دا د یهودو ایجنټ فیصله وي مونږ که څنګه مونږ کشمیر آزاد کړه آزاد کشمیر دا شان د مونږ مضبوط کشمیر هم ته اخلو محترمو مونږ د عسکري قیادت نه دا مطالبه کوو چې عضله جرأت مظاهره وکړو و انډیا له متور جواب ورکړو او په دا ټکر کې دی پاک فوج خپل ځان تنها مه ګڼي د قبایلو بچی د پاک فوج را ودرېدلی او چې چېرته فوج خونه تویږي هلته به موږ وینه تویږي انشاءالله موږ قبایلو همیشه روس له هم شکست ورکړی موږ امریکې له هم نن شکست ورکړی و انشاءالله انډیا له موږ شکست ورکړی زه خپلې خبرې په دغه شعر سره ختموم کل روز کرتا دیکھا تھا آج انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے پر برق جہاد کی شغلوں سے امریکہ جاتا دیکھیں گے افغانستان اوسیدونکو دلته په پاکستان کې جی ما د مظاهره موږ ډېر سخت خپوی په کشمیر په حالات باندې چې کشمیر ډېر بد دغه خپوی به مطلب غلط ظلم سره سوکا او زیاته سره سوکا افغانان او پاکستانان موږ ډېر سخت خپوی په دغه باندې بده چې موږ د کشمیر ازادي ملو شي او خوشحالي ملو شي او امن ملو شي کشمیر باندې وخت په وخت باندې هندستان چې کوم ګولاباری کوي انساني حقوق ولا تڅغو تنه کوي جی دا خو بالکل زیاته ظلم دی چې وخت سره نه ډېر وخت شو چې موږ باندې دا زیاته شروع دی هم په دلته کو په کشمیر کې دا زیاته شروع دی دا زیاته بده چې منی شي او آیو اٹھو کرو بلند ہاتھ جو کہو بلند سنے سارا جہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر وکتل چې د ضلع خیبر په جمرود باب خیبر په مقام باندې که یو شمېر قبایلو جمع شوي وو دا د هندیا خلاف ناربازي وکړه د مودي خلاف ناربازي وکړه د هغه تصویرونه یې وسوځول او دا د کشمیریانو سره یې اظهار جهتۍ لپاره مختلف سوچونه والا خلک راجمع شوي وو دغو قبایلي مشرانو دغه غوښتنه وکړه د انټرنیشنل سطح باندې چې د هندوستان خلاف چې کوم د کاروایي ده وشي هندوستان چې کوم دی په کشمیر کې یو ظلم روان کړی دی نهایت چې کوم عوام دي غریب چې کوم عوام دي په هغه باندې ګولاباري کوي نو دغه ظلم مخنیوي لپاره د عالمي قوتونه چې کوم دي دا مخنیوي غم وکړي او سره چې کوم مسلمان ملکونه دي په کار دي چې دا راوچات شي او د کشمیر د عوام سره دغسې اظهار جهتي وکړي دغسې ورسره څنګ په څنګ ودرېږي لکه څنګه پاکستان په قبایلي سیمه کې دا قبایلي ولس ورسره څنګ په څنګ ولاړ دی